محترم مسلمانانو د 9 ذوالحجې نه تر 16 ذوالحجې پورې په کوم وخت کې هم تاسو وزګار یې په کوم ټایم کې هم تاسو وزګار یې دا وظیفه تاسو د سحر د لمانځه نه بعد صرف 3 پیرې وکئ انشاءالله العزیز تاسو بدن کې څومره بیماریانې دي د مرګ پورې به دا بیماری بیا واپس به راځي نه د کومې بیمارۍ دپاره د کومې مسلې دپاره ته وظیفه کې انشاءالله العزیز مړ به شي خو دغه بیماري به ستا بدن ته واپس را نه شي که دا شوګر وي که دا کینسر وي که دا بلډ پریشر وي دغه رنګې د معدې مسله وي د پښو مسله وي د زړه مسله وي د لاسونو دردونه د پښو دردونه وي دغه رنګې د سر درد وي په پوره جسم کې چې څومره بیمارۍ دي انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک به ستاسو تمام بیماریانې محترمو دا به ختم کړي ورسره څومره ستاسو مشکل کارونه دي الله پاک به ستاسو مشکل کارونه ختم کړي څومره محترمو ستاسو حاجات دي الله پاک به لازما قبلوي او دومره نیکۍ به الله پاک درکوي چې تاسو به ته حیرانه شئ زما محترم ورونو خویندو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د 7 کالو شو او د عبدالمطلب په پرورش کې شو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سترګې مبارکې دا خوږ شولې عبدالمطلب صاحب سره غم شو چې اوس څه وکړمه دا چاله بوځمه چې دا سترګې وله دم کې یا دغه رنګې دارو ورکړي چې هغه له پکې واچومه دا به څنګه ټیک ټاک شي ډېرو کسانو ورته وي چې مکې مکرمه کې یا مطلب د مکه کې یو ځای ورته یاد کړو وکاز نومې کو څه نومې دی دغه ځای کې یو حکیم دی او دغه حکیم دارو ورکوي او دغه رنګې ورسره دم هم کوي مطلب دا شو چې دوا هم ورکوي او دعا هم کوي عبدالمطلب صاحب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دی د ځان سره کو او دغه حکیم خواله راله چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یې راوستو نو دغه حکیم کوم دکان دی دا باندې عبدالمطلب صاحب دغه دکان چې کومه دروازه وه دا وواله او دغه رنګ یې ورسره نږدې کور هم نو چا ورته وایي که په دې وخت کې زلزله راشي او دا کور پرې راغورځېږي او بیا هم دا سړی بار ته راوځي نه ځکه په دې ټایم کې د دې سړي د بندګۍ ټایم دی دا صرف په دې وخت کې خپله بندګي کوي نور هېڅ کار نه کوي کو لکونه روپۍ نقصان نه ده ولې نه کېږي خدای بار نه راوځي په دې کې ډېره زیاته سخته زلزله راغله ان قریب دا وه چې دا مخل دا راپرېوتې وې دغه جونګړه یا دا کومه عبادت خانه ده دا راپرېوتې وې خو راهب ویرېده او د یره د وجې بار راووتو چې کله بار راووتو ویې کتل نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ دی او عبدالمطلب صاحب دی نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته وکتل هغه نور نبوت په تندي کې دا ښکاره شو ویلیده او ویې پېژنده ننوتو کور ته واپس راووتو کتاب یې ځان سره ویستو تورات یا انجیل یا زبور تورات ته ګوري کله د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مخ تعریف کوي والضحى واللیل اذا سجى کله د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د زلفو تعریف کوي کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سترګو تعریف کوي او کله د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د حسن تعریف کوي عبدالمطلب صاحب ته وایي ته د ماشوم څنګه راوستی دا مه ګرځه بابا یهودیان دي مړ به کېدله هغه ورته وایي چېرې دا خو بیمار دی او چېرې راته وښودلې چې دا به دارو هم ورکړي او دم به هم کېږي نو دغه حکیم چې کوم هغه ډېر زیات هوښیار سړی و هغه څه وایي ډېر ناشنا کار دی کړی دی وایي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خو سردار دی سردار دی د امتي خوا یې راوستو یا پیغمبر دی د امتي خوا یې راوستو دومره ګستاخي یې وکړله نبی کریم علیه السلام په خپله طبیب دی د مریض خوا ته راوستو زه خو مریض یم یار زه به څه وکړم
وایي چا راته وویل ستا دم ډېر زیات مشهور دی چې ته څه دم کې نو دغه راهب ورته وویل زه دم څه کوم زه دا دم کوم یو سړی ما ته راشي ماله او ما ته وایي چې یاره بیمار یم دعا راته وکړه نو وایي زه وله دارو هم ورکړم او زه یې چې کله دمومه نو دا به کوم چې پروردګاره د آخر زمانې د پیغمبر په توپیل باندې دا سړی روغ کا وایي بلې دم کما او دغه سړی روغ شي عبدالمطلب صاحب ته وایي چې الله پاک دې تا باندې رحم وکړي الله پاک دې تا خوشحاله کړي چې د آخر زمانې د پیغمبر دیدار دې ما باندې وکړو نو بیا د عبدالمطلب صاحب وایي ټیک ده خو زما دا نو سید دم که چې ټیک شي یار دا خو قصه بل وا بوتله دم یې که چې دا ټیک شي هغه ورته وایي زما دم په ده کار نه کوي خو چل داسې دی چې علاج ده سره شته دی که نه یار دله پته نشته وایي نه ماته پته نشته نبي کریم علیه الصلاة وسلام په خوله کې ګوته کېښودله او دا ګوته یې راواغېستله او په سترګو باندې وله کېښودل ویې مږله د دې سره د پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم چې کوم د سترګو درد کوم تکلیف هغه تکلیف او هغه درد دا ختم شو محترم مسلمانانو خویندرونو چې کله موږ تاسو کو دمو څه وظیفه کوو نن چې کومه وظیفه زه تاسو ته یم دا وظیفه موږ کوو انشاءالله انسان له به مرګ راشي خو د انسان باندې به هغه بیماري را نه شي چې کومې بیمارۍ دپاره یې دا وظیفه کړې یا هغه بیماري به را نه شي چې کومې بیمارۍ دپاره یې دا وظیفه منتخب کړي او روزانه یې کوي وله نو وظیفه به څنګه وي وظیفه داسې ده چې کله تاسو د سحر لمونځ وکړئ د سحر لمونځ هم وکړو نو بیا به تاسو 14 پیرې درود ابراهیم ووایئ یا تاسو به 14 پیرې عام درود ووایئ صلی الله علیه و آله وسلم دا مې ویلي 3 پیرې به دا کلمات ووایئ سبحان الله العظیم وبحمده څنګه سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 3 پیرې به دا کلمات وي هم ویلي بیا به تاسو 14 پیرې درود ووایئ بیا به د هغې نه بعد تاسو 100 پیرې لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دا کلمات به تاسو 100 پیرې ووایئ بیا به د هغې نه بعد بیا به 14 پیرې درود شریف دا به ووایئ نو څومره تاسو درود شریف سیوا کوئ دومره به ستاسو دم دومره به ستاسو وظیفه دا کار کوي او چې کله هم څوک دموئ نو په دې وسیله باندې دموئ په دې الفاظو دموئ دا الفاظ هم ووایئ او دا هم ووایئ یا الله پاکه د پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم په وسیله باندې د انسان ته شفا ورکړه ستا یو حاجت دې پوره کېږي نه بس دا وظیفه وکړه او د هغې نه بعد ووایه الله پاکه د نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم په مخ باندې زمانه کار وکړي پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم ستا ډېر محبوب پیغمبر دی یا الله پاک دغه محبوب پیغمبر ته وګوره د هغه خاطر وکړي زمانه کار وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو کار دا محترم لازمي کړي نو کوشش وکړئ چې وظیفه ډېره د کمال نه په خپله هم وکړئ دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته